بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب صلاة الخوف. الله اکبر. بارکلا چې مؤلف علیه الرحمت دا هغه احادیثو چې متعلق بالصلاة او هغه احادیث متعلقه بالصلاة په حالت امن وو. اس شروع کی مصنف علیہ الرحمت ذکر دا اغا احادیثو چھپائے کی دا داسی مز ذکر دے چغا متعلق بحالت غیر الامن دے. نو ارکلا چے احوال دا امن نفارش نو اس ذکر کی احوال دا خوف. دیم ربط د صلات خوف اقتران مخی بزنو سرا چونکه اغاون مزونه فرضیه مکتوبو صلات خوف چکم دین دام یو مز فرضی دے اور مکتوبه دے. پا ما بین دو دی کی مناسبت الاقتران بین المکتوبه و فرق داده چغا مکتوبات بلا خوفو او دا مکتوبات مع الخوف دی. دویم داده چه مخ کی بیان د جماعی ہو او اس صلاة خوف دی نو جمعہ اکثر وقوعا دا او صلاة خوف اقل وقوعا دی. سرورم نسبت دادی چې صلات جمعه چو نو هغه بدل د ظهر نو صلات خوف بدل د هغه صلات بلا خوف نه دی. په ما بین د دې دوړو کې مناسبت موجود دی. او پینځم به د عبد عاجز وی چې صلات خوف د پاره صلات جمعه د پاره شرایط اداءن و وجوبن نو لہذا صلاة خوف دے پارم شرائط تی اداءن و صحتن وجوبن اداءن و صحتن چه کیف یصح و کیف یؤدا داو ربطنا چه تاسو واوریدل. امام بخاری اخپل مقام دیزه کې اخکارا کوي. اکثر محدثین فقها اغي صلات خوف د صلات عیدین نرست راوړي. فرائض ذکر کی نو بیا صلات العیدین ذکر کی نو صلات العیدین نه آخر کی صلات خوف ذکر کوي. لیکن د امام بخاری دا ترتیب چه دے دا بالکل انوکھا نوے ترتیب دے. جمعے پسی صلاة خوف راوڑی، صلاة خوف پسی صلاة عیدین راوڑی اور اغیب پسی صلاة وتر راوڑی. بالکل اوپر ترتیب دے. او داغی وجہ دادا چه امام بخاری اخپل نظریه در تخیی چې صلات خوف په عیدین زکه مقدم کړ چې صلات خوف د فرایض نه دی او صلات العیدین د سنن نه دی. نو د فرض مقام چې کوم دی هغه په سنت مقدم وي. په چار کړه صلات العیدین ذکر کړ چې هغه سنت دی نو ورپسې صلات الوتر ذکر کړي چې هغه سنت. او اما عندنا صلات العیدین واجب وهكذا صلات الوتر. دوباره امام بخاری دی ځکه خپل ترتیب د نور محدثینو د ترتیب نه جدا ک اظهار د خپل تحقیق او د نظریه چې وجه تقدیم دا چې دا مکتوبونه دي او هغه د سنن نه دي. نو بسم الله الرحمن الرحیم. ابواب صلاة الخوف. وقال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إلى قوله تعالى
عذابا مهینا. باب د بیان د مز د خوف کې او دغه کیفیت او دغه طریقه. وقال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض، کله چې سفر کوي تاسو په ځمکه نشته د ګناه پتا سبحانه ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. راځه را پسې الی قوله تعالی تر اختتام د دې آیت په دې قول د باری تعالی چې عذاب مهینا. اختتام د قول د باری تعالی په دې قول د باری تعالی عذاب مهینا. زشو خبره په دې کې دا بحث د علماء کرام چې د صلات خوف د دې اثبات خود قرآن نه هم دی او د احادیث مبارکو نه هم دی. کو ابتدا د صلات خوف چې کومه ده نو دا د کله نشوي ده. نو منګه دا په مغازیو کې ویلو چې د صلات خوف آغاز چې کوم دی دا د غزوه ذات الرقاع نشوي ده. سو کوئی غزوه ذی قرد یا ذات قردن نشوي ده. هو القول المختار دا چې دا د غزوه ذات الرقاع نشوي ده. بیا دا غزوه ذات الرقاع چې وا دغه تفصیل چې کوم ده تاسو ته ان شاء الله ابی داود کی راشی ویل دیں 183 صفحہ ابو داود شریف کی اور اغی کی باقاعدہ تصریح دا چې ابتدا د صلات خوف د غزوه ذات الرقاع نشوي دي. بیا غ مقامات چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاغي کی صلات خوف ادا کړي دي. هغه څوک سلور ځای بیانې او څوک 15. یو دغه نه غزوه ذات الرقاع دي، دیم دغه نه مقام د عصفان دي، عصفان مقام دي. سلورم دغه نه مقام د بطن نخله دي او سلورم دغه نه مقام د ذی قرد یا ذات القرد دي. او دا موږ مغازی کې ویلي دي. تیشو مولانا صاحبہ اوس د ذات الرقاع دا 183 دا او داود حدیث مبارک دے. حدثنا محمد ابن عمر د امام ابی داود استاد دے. دیوی عن ابی هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى نجد حتى اذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمع من غطفان فذكر معناه الى اخره. تیشو مولانا صاحبہ دا غزوه ذات الرقاع دا صلات خوف تذکرہ. زاد المعاد کی ابن قیم علیہ رحمت لکلی دی چې تقریبا 14 روایاتو کې د صلات خوف ذکر دی او من سره دلته حاشیه وقد جاء في كيفيتها 17 نوعا نولس قسمه ذکر دی. بعضوی چې نه زاد المعاد والے لکی چې 14 روایات دي او کیفیت پکې شپږ ذکر دي. تذکرہ د صلات خوف په 14 روایتو کې ده او کیفیت د صلات خوف چې کوم دی هغه د شپږو ده. نو بس چی دی هو ایک ور سره کا روایت دی چې ایک تلل کې نو کیفیت دی. او زمون کتاب وی چې دا ولس طریقو سره نقل دی. پدې کې اعلی مختار افضل او غوره طریقه عندنا ما رواه ابن عمر مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ائمه الثلاثه ما رواه سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک شو یا حضرت حیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سالم بن خیثمہ اغی روایت تا ائمه ثلاثه مختار ویل دي
او موږ روایت ابن عمر ته مختار وایو او دای وجه ضرورت ذکر کوم چې وجه د اختیار موافقت بالقران ان شاء الله خبر اسانه ده. بل باز داده مولانا صاحبہ چې دا صلات خوف چې کوم دی یعنی کیفیت ته صلات خوف نه کیفیت ته صلات خوف اس هم پاغه کیفیت محکم موجود دے یا منسوخ دے. بعض علماء چې کیفیت صلات خوف منسوخ دے اور وجہ دا چې پاغه زمانہ کې یو خو محتاج له تعلیم او کیفیت دیمه خبره دا و مولانا چې د ار صحابي دا چاحت قلبی و تمنای قلبی و چې صلاتی خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم واما اليوم خو كل الائمه سوا سوا هر یو امام تقریبا برابر وي څه کمالات او خیره او یو شان خو بیان کنه قریب د شعر حکم دی نشینه برابرۍ د امام مثل امام کې دی چې څوک جګړه خو نه کوي کنه کله ته احمد پس څوک کودريږي نوم څوک جنگ نه کوي چې محمد پس څوک کودريږي هم جنگ نه کوي چې بلال پس څوک جنگ لکه چې کل الائمه سوا سوا هغه چې مقام د شاو مقام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو دی لپاره د هر یو صحابي دا چاهتو او دا خواهشو چې زما موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ پسې راشي. جی چلو ٹھیک ہے. تیشو علماء کرام صلحاء امت د بعض علماء په دې قائل دي چې الکلام کیفیت منسوخ دي لیکن جمهور ائمه فرمایي چې دا کیفیت اوسم په حق حال باندې ده. ها هغه ځان له خبره ده کیفیت موجود ده منسوخ نه ده. خو ائمه حدیث وایي چې ول اولا ان یاتو بجماعتين اولاد چې جمع دوش اگر تاسو 22 کسان دي کې اب 20 کسان دي نو موږ به لس تقسیم کوو دي او شو کنه بس شدا نو لس به تقسیم کو نو یو لس به یو ځل موضوع کی او هغه یو لس افراد به دشمن ته انتظار کوي او دای نگرانی وکړي او بیا به لس بل جمع کی نو خپل خلاص وي د احمد رفت د تلو دراتو نه به خلاص شي. او الدلیل على ان صلاة الخوف لم ينسخ نو حدیث د تبرستان او د حدیث د کابل هغه موجود دي چې ستا ابي داود ذکر کړل او تمام محدثین وایي دي چې صحاح ستو کې ټولنا زیات کیفیات او زیات احادیث چې په سلسله د صلات خوف کې ذکر دي نو فل ابي داود ترمذی کې دمر نشته بخاری خود رنگ لګر خلاصي دوه روایتونه ذکر کوي او بیا خلاصي. نو ابي داود چې کوم دی مولانا صاحبہ 184 صفحه کې په تبرستان کې او په افغانستان کې دا مو ثابت دی 184 وګورئ. یو سلور اتیا مقامه ګورا قال باب من قال يصلي بكل طائفه ركعتان ولا يقضون شته کې نشته دی. اور بیا دلته ګورم مولانا صاحبہ كنا ما سعد بن العاص رضی الله تعالی عنہ بطبرستان مګه حضرت سعد سره په مقام د طبرستان کې په طبرستان کې موږ شوه دي او دا حضرت سعد کړی دی او دارسو شوه دي. نو معلومه شو مولانا صاحبہ چې طبرستان کې صحابه ورستو موږ کړی دي. دا دلته کې بر روایتوم شته چې سعید ابن عبدالرحمن ابن سموره چره دا موږ په افغانستان کې کړو.
ٹھیک شو کنه مولانا صاحبہ ناغي افغانستان کې کړو ښا عام دلته کې دغه روایت کې ذکر دی نو تبرستان او کابل نو تبرستان کې موږ کړه دې سعید او عبدالرحمن ابن سمره په کابل کې نو دا خو د حضرت صلی الله علیه وسلم د تشریف وړل نه وروسته دا مسله شوې ده لہذا ما نسخت خلاص قربان دي تعالی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري سالته هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى صلاه فقال من سالم من عبد الله بن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الذين فواتنا العدو فصاففنا له فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طائفه معه واقبلت طائفه على العدو فركعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر وی غزوت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل النجد فوازن العدو مخامخ شو مقابل شو دشمن سره فصاففنا لهم منغا صفنا اترل په مقابله د دشمن فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي لنا پس د حضرت صلی الله علیه وسلم چې موږ له مزرا کاو فقامت طائفه معاون درې د یو ډله د نبی علیہ السلام سره واقبلت طائفه على العدو او مخامخ شو بل ډله په طرف د دشمن فرکع رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع لعل حضرت سیف درکات اولا بمن معه اصحاب سره چې حضرت سره وسجد سجدتين دو سجدي وکړلې بس ثم انصرفوا بیا لاړ دغه طائفه چې حضرت سره رکعت اول کې شرکت فرمایلو مکان الطائفات التي لم تصل فزيد دغه طائفه چې چا مزنو کړي فجاءوا نوراله غ طائفه چې دشمن ته ولاړه وا فرکع رسول الله صلی الله علیه وسلم برکعاتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ سرب بر رکعات پاتو کو وسجد سجدتين ثم سلم حضرت سلام واړو فقام كل واحد منهم پس پاسدا هر یو ډلا او زمانه بو کما پس پاسدلې وا هر یو ډلا د دوینا فرکع لنفسه رکعتن غیر کو رکعات کړ خپل ځان یو رکعات وسجد سجدتين والبت دمروا چې طائفه اولا لاحقینون صلات غیب صفت لاحق کیو او په لاحق باندې او قرات شتین او دوی مخرتو کو ټیک ده کنه لاحق باندې او قرات نشته دوی مزبلا قراتو کو او رکعات ثانیه کې شریک شونو داغه مسبوقینو او مسبوق قرات شتین او دوی مال قراتو کو ٹھیک شو دا مسلک دا روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے او دغه دلیل د احناف دے سبحان الله امنګه په دې باندې کلام کړو چې دغه روایت تاسو ته په 592 بخاری کې ذکر وو راوړو 592 592 گورا مولانا صاحبہ آغا روایتے چھ سالم ہوئی عن ابن عمر قال غزوت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازن العدو فصاففنا لهم جب روایت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صفف اخلاصی کی خواہ بہت طائفتین و طائفت اخرى مواجهتن دیکھ گورا اولئک فجاء اولئک فصلى رکعتا ثم سلم علیہم ثم قام هؤلاء فقضوا رکعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم چقر خف اخلاص شو ٹھیک شو دا روایت عبد الله بن عمر میز کی گورا حدثنا مسدد میز کی گورا برسوی حدثنا مسدد درازر پسی دی عن صالح بن الخوات عن صالح بن ابي خصمه قال يقوم الامام مستقبل القبلة الى اخره اوس علماء کرام او صلحاء امت او د وخت راتون کې وخت لوی لوی قاضیان او ججانو مفتیانو او شيوخ امت ائمه ثلاثه د سهل ابن ابي خصمه روایت
له ترجیح ورکوي او منګه روایت ابن عمر له ترجیح ورکو زمګه طریقه صدا کړي طریقې دی ګوره او زمګه طریقه دا ولکه چې زه امام شوم کنه او تاسو 2 صفه زما مقتدیان شوي چې زه یو رکعت وکم 2 سجدي وکم رکعت ثاني ته الله اکبر دا بروان شي دشمن طرف ته رستنی 2 صفونه براشي ما پسې وا ودريږي چې زه مز خلاص کم السلام علیکم ورحمت الله و دا طائفه بلاړ شي دشمن څخه دا براشي په دغه ځای کې خپل پات رکعت بو کې بلا قرات او دلته وزکه کې چې واقع شدا شموزه په مکان واحد او دی بلاړ شي نو بل طائفه براشي نا خپل مزه مال قراتو کی بس خلاص بشي او مز خلاص شو اطلل راتل پکې زیات شلو غواړي دا طائفه لاړه بیا براشي بل چراغلی وا لاړ بشي بیا براشي دی باندې د حضراتو اعتراض دی چې په دې کې حرکت او نقل او حرکت زیات دی کومنګ وایي چې دا مست نقل او حرکت دی نو قران وی فلتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك نو چې کوم ذات چې کوم دی طریقه د صلات خوف خودلې ده اغه ذات چې کوم دی نو جواز د نقل او حرکتم پیش کړي دي لہذا دې کې څه ښکار باقی ائمه حضرات چې کوم دي نو غي ذکر کړي روایت خصمه سالم نے ابي خصمه رضی الله عنه پای کی یو کیفیت دا دي چې مثلا تموزو کې شریک شمازه کې دا مقتدیان به دوی شي امام به ولاړی مستا نو یو طریقه دا چې یو رکعت بو کی نو دوی به دشمن ته ودرېږي بل رکعت به دا طائفه امام سرو کی چې امام قیدی باندې کیناست نو دوی به دغه تپاسي خپل مثبتام کی نو بیا به امام دی رستنه طائفه سره السلام واړي بیا هغه طائفه چې دلته راځي کې کم ځکه وي هغه به خدان یو رکعت وکي او دوی زکه چې طائفه اوله تا د امام سره د ملاقات شرف په تکبیر تحریمه کې ملاو شو نو طائفه اخرى ته به شرف د امامت په اتفاق د سلام سره ملاو شي او په دې کې حرکت او نقل او حرکت چې کوم دی نو هغه کم دی من دغه جواب کو یو جواب چې روایت د سهل ابن خصم چې خصمه چره دا روایت موقوف دی او روایت عبد الله ابن عمر چره دا روایت مرفوع دی نو چې کله د مرفوع د موقوف یا د مرسل تعارض راشي نو فترجیح للمرفوع دا یو مسله شو دیمه خبره دا د مولانا صاحبہ چې حضرت سال شو دا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام د وفات په وخت کې د داتو کالو عمر اته کالو بیا د دې خو حضرت سره مزونه نه دي کړی د صلات خوف او ابن عمر سے مزونه کړی دي نو فترجیح لمن حضره فترجیح لمن حضره وشاهد لہذا روایت ابن عمر سے تمنګه زکه ویو دارنګ بل سوال دادی چې په روایت خصمه کې سال ابن خصمه کې قلبی موضوع راځي ولی اصل موضوع څه ده امام به مطبوع مقتدی به تابع وي او په دې کې چې نو امام به تابع شي مقتدی به مطبوع شي نو قلبی موضوع راځي خوشمولي سیوا او سلورمه خبره ده چې انتظار د امام مقتدی ته د دې په شریعت کې هیڅ چری مثال نه ملاويږي اس ځکه مثال نه ملاويږي لہذا روایت ابن عمر عندنا اولاش دا غو طریقې ما ده تو خو دي دریمه طریقه محدثین لیکي غټولو کې خدا خو فقط په صورت کې بوي چې کله دا دشمن ستاله وجال قبله وي د بیا په ټولي مقتدیان و امام سره یو ځای ولاړی
خو سره چې امام رکوع لذي نو صف اول ایب امام ته رکوع لاړ شي او صف اخر به انتظار کوي څوکیداری وکړي بیا چې صف اول د رکوع نه پاتې قومه کې نو دوی ځان رکوع بیا چې غي صف اول سیدی لاړ دی به ولاړي چې د سیدی نه پاتې دی به سیدی لاړ شي دا بل طریقه ده خدا فقط په داسې صورت کې کې دی شي چې دشمنو دی ازال القبلة مثلا شو ولا نسيوا چلو ورا قجير ورا باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم ګورا علماء کرام او صلحاء امت د امام بخاری علیه رحمت د دې باب ذکر کولو کې دو خبرو ته اشاره ده او بیا مسئلهم در تخی چې رد کوي امام بخاری په قول د امام شافعی او په قول د امام احمد سے باندې امام شافعی او امام احمد سے وایي چې مز صلات خوف په هيئت مشي جایز ده چې نیت تړلې زمارورا او کله یو ځای ته ګوره کله بل ځای ته او کله یو خوا کله بل خوا دا بس الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم ربنا لك الحمد الله اکبر الله اکبر غیر له ذکر هم چې فایر کوا او خپل مز کوا خلاص د امام شافعی او امام احمد رحمه الله دوی قائل دي په جواز صلات علی هیئت المشی امام بخاری د احناف تایید کوونکې په دې مسأله ورغه داخلي چې په هيئت مشي کې مز جائز نه ده خوشګنا یا به راجلی په باندې بولاړي یا په سوړلې سوري لیکن په تلور اتو سره مز نه کیږي خوشګنا په دې ات مز نه کیږي نو تایید د احناف کوي او رد په وړو امامانو کوي دیمه خبره امام شافعی سے فرق بین الآیتین خی سورۃ بقرہ کی راضی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا د امام بخاری رحم الله فرمایي چې فرجالن چې کوم دی او دا جمع د رجل نه ده بلکې دا د راجل جمع ده او راجل هغه چاته چې په خو ولاړی او څنګه لیکن بیا هغه سورتی حج کی راضی یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یاتون فج عمیر التک یاتوک رجالا دے تو التک رجالا په معنی د ماشیان دے نو معنی دا شو چې سورته بقره کې رجالا په معنی د قائم علی الرجلین دے اور التک رجالا چې دے په معنی زائب علی الرجلین حج اور بقری په دې دوه آیتونو کې فرق خود او رد یو کو کشران امامانو باندې چا صلات فی هیئت المشی لا يجوز. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن مجاهد اذا قلت قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. وی نافی د ابن عمر سے ابن دقه سی رواج ذکر کړي د قول د مجاهد کله اذا اختلطوا قیاما کله چې دشمن ګډ ورشي په ولاړ باندې نو بیا من قیاما یصلوا قیاما وزاد ابن عمر نبی صلی الله علیه و ان كانوا اکثر من ذلك او کچر دینم زیاد سختی د جنگ نو فل یصلوا قیاما ورکبانا دوی به موضوع کې په ولاړ باندې او ځان لا ورکبانن یا پخبر سوالو باندې البته په دې صورت کې توجه ال القبلة استقبال القبلة شرط او کې شرط نه ده لیکن علما چې شرط نه ده تکه چې دې کې جګړه را نو په دې کې به قبله تکم خو دشمن دې خو روان ته چې مسلم قبله ته عبد شان وي ونه شو کنه دا خبره مختار ده. چلو باب یا صباح مبارک فی صلات الخوف اقا مسئله شوا مطلب دا چې صلات خوف کې د تقسیم غرض سره چې مقتدیان ویشل کېږي نیم یو امام سره یو نیم په نصف صلات کې او نیم په نصف آخر د صلات کې نو د تقسیم سبب سره امام بخاری چې تقسیم سبب حراست ته حراست په معنی څوکیداري ده
سوکیداری بکی یحرس بعضهم بعضا فی صلاة الخوف مجاهدین په صلاة خوف کې د یو بل سوکیداری کوي دا چې ته ځان له بیا موبایل کې ګوتې وای میسجونه لګي او چې ته امام سره یو رکعاتو کې نو دشمن طرف ته وای بالکل چوکنا بالکل تیار به ورته ولاړی خوش کنا یا رسول بعضو قربان وبه قال حدثنا حيوة بن سليم قال حدثنا محمد بن حرب بن زبيدان بن سوريان وعبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه طریقه خیر چې نبی علیہ السلام ادری د مانزه نو وقام الناس معه فكبر وكبروا حضرت تکبیر تحریمه ویني دوی تکبیر تحریمه وی حضرت سره ورکا ناس منهم حضرت رکوع الله نو دادلم رکوع الله ثم سجد وسجدوا معه یو رکعت پورا شو ثم قام للثانیه بیا حضرت ادری د دویم رکعتا فقام الذي سجدوا خوشګنا نو پاسه در هغه کسان چې چا امام سره سجده کړي ولا رکعت اول وحرسوا اخوانهم او دوی د خپل مرګورو چې کوم پاتیو دغه څوکیداری شروع کړه واتت الطائفه الاخرى ارا لغبل دل چې رکعت اول کې نو حصہ دار شوی فرکوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاه او داخله ټول په مانځ کې ولاړو مانه کې امام سره نو دوی په مانځ کې او کې ځانونو په مانځ کې نو سوال دا پیدا شو چې احمدا چې ټول په مانځ کې نو بیا رال څنګه وی الکه ولکن يحرس بعضهم بعضا اته چې ولکن يحرس بعضهم بعضا او کنه بعضی دعا دي کنه به من کرم مریض دی چې مریض بیمار ته خو مریض وای او دلته کې ولا ضالین کی ولا ضالین وای او بیا سي ولا ضالین مکه دا توجه کا لیکن چیز ہے کہ چلتے چلتے آپ کو بھی نسخہ بتا دو بھائی بعض علاقوں کې د غواد او دا دواد جګړې او زمون مرګري اکثر ګورم نو دوی دا غواد نه وي زوی وي او د قصد نه چې مزنه کې عالمګيري بیا اوچته کوي وي غیر المغضوب عليهم ولا الضالين فنرى زوی وي فنرى زوی وي بالکل جائز نه دي او د زوی او د غوا غوا فرق دی وایي تيجون غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين فديك فرق ده او دا بيزدكي خا والاخذ بالتجويد ختم لازم من لم يجود القرآن آسم وان تلاقي البيان لازم نقضى ظهرك يعوض الظالم سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی واخ کے دوائی تالی جان باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو دا چې اردو کې نن سباوي چې گمسان کې لړای گمسان جنگ لاس په لاس جنگ دا مناهضه اړې ته وي مناهضه د نهض نه ده او نهض مقابلی ته وي نړولو ته وي با الصلاة عند مناهضة الحصون بیان د مز په وخت د حمله فقلو باندې قلغ بینه کړ په وخت د حمله فقلو باندې ولقاء العدو او په وخت د مخامخوالي د دشمن چې دشمن عام انسان نشي داسي لاس په لاس جنگ شي بیا به مسنګه کوي یا مناهضه الحصون الکه چې یو قلاف تکای راغی د پاره بسګه ځکه کې خو بیا وقفه نشته چې تورګه چې موږ موږ غیبت یو تختی کته چورګه موږ موږ غیبت ځان نور توپکه مبکه تیاری کی دربار نو اوس بسکه نو علماء کرام حضرات فرمایي چې مناهضه الحصون او لقاء العدو کچره اشارتن موږ کې دي شي الله اکبر نفبها او کنيشي کې دي نو يؤخرون الى وقت الامن دا احناف مسلک شو او په دې کې د ابن عمر سے او د بعض حضرات رائے دا چې یکفون برکعت واحده یو رکعتو کا بس کافی شو
دې رکعت ضرورت نشته ده اسو کې چې نه د موز معاف شو بس سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد بس وضو شو دا نو ضرورت نشته ده لیکن موږ چې نه چې اخرونا او پای کې دا دلته اوس روایت موجود ده چې کله د صحابه کرامو مقابله لتلو او پای کې چې کله ری په قلا باندې حمله کوله د سحر د مانځ ټیمو قومز پاتې شو نور خطر وسو کړو معلومه چې عند المناهزه وعند لقاء العدو يؤخرون وقال اوزاعي فرق د امام اوزاعي مسلک ځان لري او ان كانت هي الفتو کچري ممکن وی فتا معنی فتا بالکل آسان ده جنگ شروع دی په قلا حمله ده قوت نږدې ده ولم يقدروا على الصلاه صلوا ایمان شموز بکی په اشاره کل امرئ لنفسه هر یو سره خپل ځان لا بس ولم يقدروا على الايمان او کې اشاره باندې قادر نو اخر الصلاه اخر بکی مز حتى ينكشف القتال او يامنوا تبي پوری ينكشف القتال چې بنشي جنگ او يامنوا یادي فاتحین شي اور مأمون شي ينكشف القتال چې قتال کشف شي کنه لری شي معنی بند شي فیصلون رکعتین ٹھیک شو فیلم یقدروا او کچر دوی په دیم قادر ني صلو اشاره باندې کنه صلو رکعتن وسجدتين و یو رکعت دو سجدو کې خلاص ته بل رکعت ته ماسته فیلم یقدروا او کچر دوی پر رکعت واحدم قائل ندي قادر ندي نو فلا یجزئهم التکبیر بیا تکبیر کافی نه ده بعض علماء چې تکبیر کافی ده سره تکبیر کافی ده الله اکبر والله الحمد ويؤخرونها اور صبح کی مزرا حتا یامنوا چته حالت امن راشي وبي قال مكحول وقال انس بن مالك حضرت تیش مولانا انس بن مالک وی حضرت مناهزت حسنۃ استرا زهادر شوما په وخت د مقابله مناهزه په وخت د مقابله د حسنۃ استر د اغا قلید تستر او دایو جوازستان دغه به جوازستان دغه کې یو قلعه وا هغه ته شستر وي شستر په فارسی کې وته شستر وي خانو په کې ډیری نو او پوښیګان شستر نه دي او دوه ته تستر وي تستر عند اذات الفجر وقت درنا د صباح صادق اذات الفجر نه مراد په وقت درنا د صباح صادق واشتد اشتعال القتال او سخشو سشه اور د جنگ واشتد او دیر سخشو اشتعال القتال سمانا اغاز سختوال جنگ لکه اردو کی خلقوی جنگ کی آگ بڑھ چکی تھی لمبی شد جنگ فلم يقدروا على الصلاه قدرت نو پمازه فلم نصل الا بعد ارتفاع النهار موږ مزنو کړه مگر پس ارتفاع النهار ما ارتفاع نه پیژنې کې نور چوخت او رڼا په دنیا کې خورا شو فصلینا موږ مزوک ونانو ما ابي موسی امنګ د ابو موسی الاشعری په امارت کې او د زم سردارو ففتح لنا زم فتح شو قال انس بن مالک وی وما يسرني بتلك الصلاه الدنيا وما فيها او د دې دوه توجیهات دي چې تلک الصلاه نه صلات فاتحه مراد ده او کې صلات مقضیه مراد ده یو قول دا چې صلات فاتحه مراد ده نه معنی دا ده وما يسرني ان خوشالي مالرا بتلک الصلاه پاغا په بدلی بعد بدلا په بتلک الصلاه په بدلا د هغه موز فوت شوی د وخت نه الدنيا وما فيها سمان شو الکا تستر خفت شو اگر چې زه خوشاله شوم خو په دې ماته هغه خوشحالي نصیب نشوا چې کم به ماته حاصله شوی په ادا کولو د مز په وخت کې معنی یاد کړه الصلاه نمبر کم صلات دي الصلاه الفائض ما يسرني د خوشحالي مالرا
په بدله د هغه مز پاتې شوی دنیا او ما فيها. ٹھیک شو. دیمه خبره یاد کړه مولانا سیوا چې الصلاه و صلاه مقضیه اوسه وما يسرني او نه خوشالي مال را بتلک الصلاه په بدلی د دې مز قضا کړی شوی په دې مز قضا ادا کړی شوی دنیا او ما فيها. یعنی چې په دې مز چې ما چې وک دمره خوشاله شم چې دنیا او ما فيها ملا شوی نو هغه به کم وو. اوس سوال دا دی چې په قضا کولو د مز وخت د قضا ادا کول د مز کې دمره خوشحالي ولې شو؟ نو دغه جواب دا دی چې هغه فوت کېدل د مز فوتو تفیتنو او هغه فوت جو لقیام فرض الله او دا ادم لقیام فرض الله دا التم فرض الله دلتم فرض الله دی الت جهاد فرض نو دلتم مزم فرض دی. نو ترکنا الفرض لاداء الفرض والفرض حق الله الجهاد وهذا ايضا حق الله. معنی دا شوي بولا چې مسله موږ خوشاله شو په دې خبره. چلو وبه قال حدثنا هشام قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى قالت الشمس أنت غيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليت وبعض قال فنزل إلى برهان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإمام. وقال ما شاء الله ما شاء الله دا حدیث من بار ویل دي خسرې دي. باب صلاة الطالب والمطلوب. په سوکرانش باب دې په بیان د مزد طالبانو او د مطلوب. او چې دا ټکي هم ګناه دي ټکي وای هم ګناه دي. باب دې په بیان د مزد طالب او دارنګي بیان د مزد مطلوب. ګوره علماء کرام یو تحقیق دی هغه رستو کو. مسئله دا چې دا مز چاہیے صلات مصایفه وي چلتی چلتی پھرتی پھرتی تلو تلو کې مز کول چې صلات مصایفه وي. آیا دا جائز دی او کې جائز نه دی؟ ائمه ثلاثه وي چې الصلاه على هيئه المشي يجوز. ناری په نسبت صلات مصایفه يجوز. واما عندنا الصلاه في حاله المصایف المشي لا يجوز. منګوي چې په تلو حالت کې مجاز نه ده. دارنګي امام ابو حنیفه رحم الله مسلک داو. نو امام بخاری موي چې الصلاه في هيئه المصایفه لا يجوز. نو معلومه شو چې صلات خوف کې امام بخاری د احناف لمن نیولې ده او تقلید شروع کړي. ځکه چې ابن عمر کیفیت صلات احناف لخوف امام بخاری د قرائه ده. بیا التکی مز په حالت ته مشي جائز نو التکی امام بخاری باب کې خود تایید ولوکا. اس احنافی صلات مصایفہ جائز نہ رہے چلتے پھرتے دوڑتے 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 آتے. نو لہذا امام بخاری وہ جائز نہ رہے. والبخاری یؤید ہونا مسلک امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ. دویم مسئلہ ذکا مولانا صاحبہ مذاہب د فقہاء یو د صلات مطلوب یو د صلات طالب. طالب هغه ته وی چې دشمن مخکې دی او تو ورپسې نو تا ته طالب وی. مطلوب هغه دی خدا نه خاص چې بالعکس وی مسلمان مغلوب دی د مخکې دی او کافر طالب دی. اوس په دې صورت کې څه کوو؟ نو مسلک الجمهور و مسلک ابي حنیفه يجوز صلاة المطلوب بالاشاره. مسلک الجمهور يجوز صلاة المطلوب بالاشاره. لکه جو ورپسې دشمن سبب ها
بیا جمهور وی اختلاف د په صلات الطالب کې بیا ائمه ثلاثه وی چې څنګه د مطلوب مز بالاشاره يجوز هكذا صلات الطالب بالاشاره يجوز لكن اما امام ابو حنیفه الطالب يختار مطلوب خو نه کنا اردا طالب صلات اشاره نشي کوله البته مطلوب کولش بس تاشي مقام اخلي کړه د مسله جی الصلات الطالب راکبن بصلاه و ایمان نو معنا بکو چې للمطلوب يجوز عندنا وللطالب لا وقال وليد زكاة الاوزاعي صلاه شرحبيل ابن سمت ما ولید اوزاعي سیب ما ذکر کا صلاه شرحبيل سیب واصحابي د مرګورو علا زار دابا چې دې حضراتو په jihad کې په صلاه موږ کړو فقال كذلك الامر عندنا اغي شرحبيل وی دغه سي حکم دې زموږ په نسبت دي یعنی سمانا الصلاه على زار الدابه ایمان عند فوات الوقت يجوز کله اذا تخوف الفوت یریږي د فوت کې دوه درمونه وقت تجل ولید بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه دی احتجاج کې پدې چې موږ نه کوي یو د تاسو نه مگر په بني قريظه کې معنی څه شو بني قريظه ته برسه نماز وکوي معلومه چې ایمان نشته او ځکه دوی خو موږ وایو چې دا ایمان نشته خو دوی وایي چې چونکه قريظه زیتا پاین صلات وقت صلات کې رسیدي شو ځکه اشاره منع کړه او کې چرتیز تیم تا قريظه تا په وخت مانځ کې رسیدل نشو کېده بیا وته جات اشاره ورکړې شو اړین دا وایي امنګوي چې دین مراد رسول د مز ندي قريظه تا بلکې ضرورت لدی قريظه تا او دغه وجدا چې بخاری ثاني کې ویل دي بای صحابه په لار کې کړه او بازی نو کړي چې چا په لار کړه او په چا تنقید قربان د تعالی مخ کې قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جوير عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الاعذار نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رجع من الاعذاب ذکر هذا حدیث شابه الا في بني قريظه قال بعض العشرة في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف احدا منهم حضرت تعنیف د اچاونک یعنی اظهار د ناگواری اونکړه ان معنا غریفت اونک ناگواری اونکړه چتاولیو ک تاولیو نک حضرت سنوي معنی چې چانو کړي قرزت رسول کړی ډیر ښه کړی چا چې بلار کې کړی نو ډیر ښه کړی ٹھیک شو مولانا مقصد د حضرت زر رسیدلو زر رسول چلو باب التكبير والغسل بالصوم والصلاه عند الاغاره والحرم دا تامخ کې ویل د باب د په بیان د تکبیر یعنی د الله د نوم بلندول الله اکبر والغلس بالصبح او تیار په موز د سار jihad کې والصلاه عند الاغاره او بیان د مانزه په وخت د حملی د دشمن والحرب په وخت د جنگ حرب معنی جنگ شو اغاره معنی حمله په دشمن شو چې په دشمن حمله لرواني دا اغاره شو او چې جنگ کوي نو دا حرب شو چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن عبد العزيز بن سعيد وثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركض فقال اللهم اكبر خربت خيبر ان اذا نزلنا بساحه قوم فصلوا الله المنذرين فخرج بي اصحابنا في الشكاك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فزار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتل وصبي الزراريه فصارت صفيه لدحيه الكلبي وصارت لرسول الله فصارت صفيه لدحيه الكلبي في اول الامر فلما استشار به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلنا لك مرارا سمعتم ثم تزوج وجعل صداقا عتقها فقال عبد العزيز لثابت يا ابا محمد انت سالت انسا ما امهرها فقال امهرها نفسها قال فتبسم یعنی ماری ولا ورک نفس نو فتبسم مسکیشا معنا دا چې هغه خوشاله چې دې مسله ویلا پوښ کنه یا مسکیش په دې خبره نه افاله چاله کماری نفس نو خدای بندا
مار مالو ٹھیک شو کنه دواړه خبرې دي بعد صلات خوف خلاص شو براءت اختتام دی پارا دلیل سره فقتل المقاتل مقابلین مړکړه چې مقابل مرشي نو سشي خبره خلاص شي اے سره وزګار شي صلات خوف منګه خلاص کړه منګه وزګار شو کنه ورشو کنه او فقتل المقاتل مقابلین چې وجل شي مقابلین وجل کیږي او سو وجون کیم وی دارنګي سوق وجون کې دي او سوق وجل کیږي اصلي باندې نه شوې دا د بابا خبره خاينه لیکل ما وی